دنیا شه نن حافظ قرآن چا نظر ته نه پرېوځي ویشه خو چڼی مړی ده نه چڼی مړی نه ده چڼی مړی نه ده ایس د الله په عدالت شه د قدر عزت احترام ګوره چې رب ذوالجلال تو فرمایي چې ورسالو شه چا په دنیا شه شګره در سره کړي رشتہ دار شه وشهره لاس کسون چناو کا و هغه کسون چې جنت تللی ول نه وي چې جهنم تللی ول وي جهنم تللی ول وي آته مخشه شه واجه کیم دلې ځون سره کو جنت ته ځون سره بیا استمو قدر منه د دنیا خان ملک وی چې دا خو هغه نه ده چې امو نظر ته نه پرېوته د دنیا ایم پی ای وی چې دغه خو مې ډېر په سپک نظر باندې کتل وای دا خو ملا ده دا خو طالب ده او دا خو چړې مړی ده ایس وی د ایم پی ای سے پته ولګېږي ایس وی د ایم این ای سے پته ولګېږي وزیر اعلی صاحب ایس وی د پته ولګېږي وزیر اعظم صاحب ایس وی د پته ولګېږي کلی وطن علاقې خان ملک صاحب ایس وی د پته ولګېږي چې ته په خپله بنده زون جنت ته سیخوای شو کنه وروشه د حافظ سراج مرتبه وګوره چې ایس یې زون سره لاس کسون نیرا جنت ترون کړی دي ویا چې الحمدلله سبحان الله الله دې مره عزت ورکړي الله دې مره عزت ورکړي دې مو قدر منی وا پښتنه تو نه کو وزیر اعظم سے به سے کسون جنت تبیای تر تویا سے کسون و جنت تبیای کچا تا پته ای بیر تویا او کچا تا پته نی بیا غلیشه سے کسون و جنت تبیای یو جنت نبی وزیر اعلی آگے سے کسون جنت تبی آئی و ایم پی اے میں سے بھی آئی اور دغ زیڑی کلی خان ملک میں سے کسون جنت تبی آئی دمو قدر من یو آنشتا ڈاکٹر سے ملک سے خان سے ایم پی اے سے ایم این اے سے دا ټول صفر دی حافظ قرآن سپر دا زمونگا اغا خویندے زمونگا اغا ورونا چہای ویختم لاړل ویختم خراب شول ویختونه پریشان دي یعنی ویخت غرزی ماتیگی اگدیگی نا لویگی نا سر کے خشکی یا خارختے نو سالک تیل او شیمپو قدرتی قیمتی جڑو بوټونه تیار کړي شوی ضرور یو پیره استعمال کړئ ویختو ته ښکلا یو نوې رڼا یو نوې ځواني یو نوې طاقت سالک تیل او شیمپو سره ورکړئ